ملګرو د دې مسافر بابا جان دا خبرې خو لږې واورئ چې دا د خپل زوی ته څه نصیحت کوي لګیا دی د سعودي عرب مسافري کوي د هغه ځای نه خپل زوی ته یو پیغام ریکارډ کړی دا واورئ بیا یو څو خبرې لازمي کوو نن دغه ویډیو او دغه وخت زموږ او ستاسو د مسافرو په نوم د ویډیو خامخا وګورئ او شیر یې کړئ. السلام علیکم. خاندان زوی دا وینه ها یو نیمه میاشت پس دا کار ملاو شوی په سرو غرمو د سار نه لګیم په دې کې تو ما سره دا غم دی چې خدای په چین د لوګي نه مړ نشي تو کله وای مال بایک والا کله وای مال دغه والا سوسو زله د لواغسته اسی پیسې بربادي کړه پس ته دغلته وړاوه زبل د خپل کبینه شماره او دا ولې چې سنول لشل میاشتې وشي او مزید لا پته نه لګي نو زیه لګي دغه کوا سوچ کوه د پلار دا ملا مریضان وي د شوګر بلډ پريشر مریضان وي دا باندې خو ټوله چاپ چاپ یې بسرو هورمونن سبا سخته ګرمي ده نو زیه ته دا هم چې د فرمایشونه دې کم کا خملګرو نو دا درد تاسو واورېدلو دا یوازې د دې بابا جان او د دې پلار دا حل نه دی د هر یو مسافر دا حل دی ښه پته نه لګي موږ او تاسو د مسافرو ته څه نظر کوو موږ او تاسو دا وایو که نه چې دا یو مسافر مطلب سعودي دوبۍ یا یو ملک ته لاړلو نو بس دی به هلته کې د پیسو ونې لګېدلي او دی به ترې پیسې راشکوي جیب کې ویمه چې یو ما او تا ته به یم رالیږي ما او تا ته به یم رالیږي او خپل ځان ضرورتونه به هم ترې پوره کوي او دلته نه موږ او تاسو ورته ډیمانډونه هم کوو چې پلانکي لاړې وخو رسېدې پلانې موبایل راولېږه او پلانې دا شی راولېږه او پلانې دا شی راولېږه قسم دی چې په دې خلکو باندې څومره سخت هلته تېرېږي که نه تاسو سوچ کوئ یو طرف ته پردی ملک شي بیا په هغه ملک کې مسافري شي بیا هلته کې د رزق طلب شي او بیا د عمر دغه حالت شي نو دا پلار تاسو واورېدلو چې په دې بیمارۍ کې په دې سخته کې په دې عمر کې دی لګیا دی د دې باوجود هم د ده په بچي باندې داسې سترګې پټې دي او پلار یې دې ته مجبور شو چې د هغه ځای نه په ده پسې یو ویډیو پیغام را ریکارډ کوي ورته وایي چې ګوره بچیه داسې مه کوه نو سوال درته کومه چې د دې مسافرو لږ خیال وساتئ دا مسافر خپلې مسافرۍ ته پرېږدئ هغه هلته دومره کوي که نه چې ستاسو د رزق هغه ترتیب تاسو ته جوړ کړي هغه هلته ډېر سخت ژوند کوي قسم دی ما سره خو دا مسافر ډېرې رابطې کوي تاسو یقین په الله باندې وکړئ که نه چې بعضې داسې دردونه راته بیان کړي چې هغه ما ته زه هغه دلته په دې ویډیو کې نشم بیانولی او غریبانان په خپله م وایي چې قاري صاحب زموږ دا خبرې به ستا سره امانت دي هغه دردونه چې هغې بیان کړي هغه داسې دردونه دي چې هغه بل ته د بیانولو هم نه مطلب یو خبره په انسان باندې راشي یو تکلیف نه چې بل ته بیان کړي هغه بوج د زړه سپک شي موږ ته خو وایي خو موږ چې دی هغه ټول هم په ذهن کې پراته هغه بیا موږ نشو بیانولی نو دا مسافر پرېږدئ دې خپلې مزدورۍ ته پرېږدئ دې ته پرېږدئ چې تا ته د یو ټایم رزق را پیدا کړي او بیا دغه مسافر چې کومې پیسې راولېږي د کور مالک ته کوم مشر چې جوړ کړی دی والله دغه یو روپۍ په ده باندې امانت ده دلته کې خو مسافر چې پیسې راولېږي موږ یې داسې الوزو لکه هغه یو متل دی وایي پردی سایکل ډېر تیز دی وایي د موړې نه او د پل نه ټوپ وایي لګیا دی وایي د لختي نه ټوپ وایي هغه کار ورسره موږ کوو بس مسافر دی را ګټي به رالېږي به که نه دلته کې فضول خرچیانې کوو موږ داسې الوزو لکه دا پیسې چې موږ ته د بر د اسمان نه راغورځېږي نو د دې یوې روپۍ به درنه الله تپوس کوي د کور چې کوم مشران دي کمې زنانه دي او دې دغسې فضل خرچیانې کوي د دې یو روپۍ به دې الله تپوس کوي د قیامت په ورځ به جوابدeh وي هغه هلته په دې سختو نورونو کې په دې سختو ګرمیانو کې بیا د پاسه پې د کفیلانو د دغه نورو خلکو ظلم او زیاتی لا ځان ته خبرې اترې او سپکې سپورې سخته زندګي د کور نه بهر ته یو هفته چېرته کې د خپلوانو کرم لاړ شه چې ستا څه حل کېږي هغه غریبانان په کلونو هلته پراته وي دې دپاره چې زما بچي نه هر پاتې نشي زما بچي چاته لاس ونه نیسي زما بچي بې تعلیمه پاتې نشي او دغسې بې غیرته بچي بیا راپاسېږي او د پلار نه بیا دغسې ډیمانډونه هم کوي او د پلار پیسې دغسې الوزئ د دې خپلو والدینو د دې خپلو مسافرو قدر وکئ دغه مسافر دی چې دلته کې ته ناست د یخ پکي لاندې او د چت د لاندې ناست یو دو درې ټیمه رزق درته میلاویږي د دې په برکت او د دې سختو په بدل کې دا درته میلاویږي ګوره د خپله خو وځه یو ورځ دیاړي وکړه چې پته درته ولګي په دغه نورونو کې ته والله که سیر سپاټې ته هم لاړ شي هغې پکې لګې مزدوریانې کوي والله دې رحم وکړي لږ په دې خپلو مسافرو باندې ورحمېږئ دا فضول خرچیانې بندې کوي دا فضول ډیمانډونه ترې مه کوئ موبایل راولېږه او دا راولېږه تاسو یقین وکړئ ما سره دا مسافر چې دي که نه دي خو ما سره ډېر زیات خپل د زړه دردونه شیر کوي نو اکثر پکې بیا داسې هغه مینوالي چې هغه ما ته وایي چې قاري صاحب
سو ډیمانډ وکړه څه وغواړه چې موږ یې درته درولېږو دا خبرې د هغې د خولې دي نو زه ورته خاندم زه ورته یم الله دې تاسو دغلته په خیر لري تاسو دې الله خپل کور ته په خیر راولي بس دا زموږ دپاره هر څه دي وایي نه که نه ته خو څه ووایه نو یقین په الله وکړئ چې هغې د خپل زړه نه وایي یعنې ما چې دی ډېر زیات مې مجبور هم کړي خو زه هغې ته د خولې نه دا نه شم ایستلی چې یاره ما ته دا اکثر زموږ پکې خپل رشته دار هم دي نو زه یم چې یار الحمدلله دلته موږ ښه په ښه حالت کې یو په خپل د ټول نه ښه حالت دا چې په خپل کور کې یو د خپلو خویندو ورونو سره یو د خپلو خپلوانو سره یو زه به اوس راپاسم او زه به ورته یم چې یاره ته ما ته دا راوړه ما ته دا یعنې سړي ته حیا ورځي نو بیا به یو زوی یو کور والا یو ښځه یو ورور یو پلار یو تره یو خوریا یو ماما دا به څنګه د دې مسافر نه بیا ډیمانډ کوي چې لکه پلان کې دا راته راولېږه او دا راته راولېږه ډېر شرم پکار دی لږ شرم ښه شی وي نو دا کلیپ او دغه مخې ته راغی په دې وجه مې نن درته د مسافرو په اړه باندې دا خبرې وکړې عمل پې وکړي او لږ شیر کړي چې دغسې بې غیرته ورونو ته بې غیرته تره زامنو ته او بې غیرته ترور زامنو ته او ماما زامنو ته او خوریینو ته او ورونو ته او بچو ته ورسېږي او دغه بې حسه ښځو ته ورسېږي چې هغې په مسافرو باندې دغسې ظلم کوي د مسافرو نه بې ځایه ډیمانډونه کوي د مسافرو پیسې چې کمې ورته راولېږي چې هغې په سخته باندې ګټي هغه دغسې دوی په بې احتیاطۍ سره الوځئ نو دا کلیپ هغې ته ورسوئ چې الله به درنه ورځ پوښتنه کوي الله مخې ته به ودرېږئ او د مسافرو د دغه یو روپۍ به درنه الله پوښتنه کوي السلام علیکم ورحمت الله